قرض دا عبادت دا چا چاته قرض ورک مزاربت دا عبادت دا اجاره سے سوک دی چا سره مزدوری کوي دا عبادت دا سلم دا عبادت دا مزارعت عبادت دا مشارکت عبادت دا حواله دا عبادت دا اقاله دا عبادت دا دا د خرید و فروخت کاروبار سے څومره انسانان کوي ځینې علما د عوام غریبان په دې باندې دوکه کې چې تاسو خو وخت هسې تېرېږي عبادت موږ کوو چې کوم څوک په دکان کې ناست ده او خپله دکانداري په صحیح طریقه باندې کوي خپل کاروبار په صحیح طریقه باندې کوي د دې دا ټوله ورځ الله تعالی په عبادت کې ورشماري او د هغه سره سره د ده مبارکي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامه یو تاجر داسې وي چې هغه تجارت کوي په تجارت کې دی صادق وي او په تجارت کې دی امین وي خیانت نه کوي نبی علیه السلام یو داسې ښایسته بشارت ورکړی ده چې دغه کاروباري کس به په ورځ د قیامت د انبیاو سره وي ولې په ده کې د انبیاو دوه صفات پیدا سول انبیا د خدای تعالی جل شانه یو دا صادقینو او دوم دا امینینو په دوی کې امن اوس داسې کله هم په خپل کاروبار کې امینو خیانت یې نه کوو او صادق و درواغ یې نه پکې ویل نو دا عظیم بشارت دا د دغ چا دپاره ده چې څوک دا کاروبار کوي بلکې دا هم ده یوه روایت کې راځي چې څوک د خپل اولاد د حلال نفقې دپاره کاروبار ته روان سو تجارت ته روان سو دکان ته روان سو مزدوری ته روان سو هر قدم سے دی اخی اللہ تعالی یو گناہ ورته معاف کوي او د هر قدم په مقابل کې الله تعالی یو نیکی ورکوي څومره عظیم اجر ده د دې ځای نه چې ته روانې اډې ته روانې ډېر اسماعیل خان ته روانې یا بل ځای ته روانې د حلال کسب دپاره اوس پیسه هم ګټه لیکن سے کوم قدم اخی په هر قدم باندې الله تعالی تا ته یو نیکی درکوي او دغه الفاظ چې ته د ګاک سره کوم الفاظ یې چې دا شی به په دومره درکوم دغه یې قیمت ده دا الفاظ تا دا ټول الله تعالی د نیکیو په تله کې در اچوي چې شی خرڅوئ یوه خبر چاته مه کوئ دا ځینې خلک یې بس د ما دا یوه خبره ده یوه خبره نه دا چانه دوی یې سنت عمل ده ځکه خبرې پکې اوسې اوسه نو اخیستونکی او خرڅېدونکی چې څومره خبرې پکې کوي د هرې خبرې د هرې کلمې الله تعالی جل شانه درته اجر او ثواب ورکوي خو بیا کله چې د هغه یوه روپۍ وګټله د یوې روپۍ دې اوړه واخیستل چیني دې واخیستله غوړي دې واخیستل کور ته دې راوړه په کور کې دې تا هغه کورواله د تا ښځه بیبي د تا بچان د تا ورونه د تا خوندې چې هغه د تا د روپۍ نه چا خوراک وکاو 40 ورځې الله تعالی د هغو د عبادت ثواب تا ته درکوي دا دومره بهترین عبادت ده خو ملایان صاحبان اکثره د ملایانو کاروبار خراب وي خپل اقتصاد نه لري نو هم په دغه وجه باندې عوام ورته نو خو دنیا ده نو خو دنیا ده نو خو پیسه ده نو خو تاسې یاست پیسه ډېره ګټئ دنیا ډېره ګټئ که د دنیا ډېره وله ډېر عبادات کولی سي که مسکین وي بیا به ناست یې که مسکین سوی په تمه باندې به لګیا یې په لالچ باندې به لګیا یې که مسکین سولې زکات چاته نه سي ورکولی سرسایه چاته نه سي ورکولی عشر نه سي ورکولی صدقه و خیرات نه سي کولی حج نه سي کولی
عمره نسی کولای، چاته قرض نسی ورکولای، د خپل اولاد ښه خدمت نسی کولای. خو دا څومره عبادات چې دي دا ټول د مال سره تړلي دي. اوس نور خو دا خبره خو بیا ځان ته ده، لمونځ هم عبادت ده. داسې شیان په لمانځه کې شته چې هغه مکروه دي، داسې شیان په لمانځه کې شته چې هغه مفسد دي، د لمانځه دپاره لمونځ ورباندې فاسدېږي. داسې شیان شته ورباندې چې لمونځ ورباندې صحیح کېږي. کاروبار هم داسې ده، مضاربت ده، داسې شیان شته پکې چې په هغه سره مضاربت فاسدېږي، حتی د مضاربت نه سود جوړېږي، مضاربت ورباندې مکروه کېږي. خو هغه بیا د مولوي صاحب کار ده. مولوي صاحب به دم په قدم باندې د خپل قوم دا اصلاح کوي چې مضاربت کوي په دغه طریقه یې کوه، چې شراکت کوي په دغه طریقه یې کوه، چې د زراعت کاروبار کوي په دغه طریقه یې کوه، چې قرض چاته ورکوي په دغه طریقه یې ورکوه. دین بیا ځان ته د قرض ځان ته ده چې د چا سره دین کوي هغه د دین بیا ځان ته خپل مسایل دي. به هر حال مال یو بهترین شی ده او په دغه مال سره انسان سخاوت کولی سي. سخاوت دا بیا د الله داسې عبادت ده چې هم انسان جهنم ته غورځي او هم انسان جنت ته رسوي. که په ورکړه کې الهیت مقصد و، ریا مقصد نه وله، شهرت مقصد نه و، میډیا مقصد نه وله، خالصتا هم په دغه بنیاد باندې چې دا د الله بنده ده، محتاج ده، مسکین ده، غریب ده، هم د دغه الله د رضا دپاره زه د انسان معاونت کوم. جنت ته خو به ولاړ سي، خو نور خلک به هم د ځان سره بیایې. خو که بیا دغه مال تا چاته ورکاو او ځان د کیمرې ته برېښاو، موبایل ته دې ښکاره کاو او خپل ځان دې مشهوره کاو، مال دې هم لاړی، خو دغه مال به دې بیا جهنم ته غورځوي. دا به هم سړی ډېر احتیاط کوي. خو که په دغه وجه باندې تا دا مال ښکاره ورکاو چې کندې خلک نور ما وویني، د ما د وجې نه نور خلک هم په زکات باندې راتګ وکړي، په صدقه باندې راتګ وکړي، نور هم غیرت وکړي، دا عمل جائز نه، بلکې الله بیا انسان ته ډېر زیات اجر ورکوي. صحابه دا کړي دي. په خپل مابین کې په عبادات قولیو کې هم مقابلې کړي دي د بل سره، په عبادات بدنیو کې هم مقابلې کړي دي د بل سره، په عبادات مالیو کې هم مقابلې کړي دي د بل سره. خو ریا نه و په صحابو کې. تر سخاوت پر یوه خبره رایاده سوه. حضرت عبدالله